بسم الله الرحمن الرحیم. باب فسخ الاجاره. دا باب دی په بیان د فسخ کېدلو د اجاره کې. مولوی صاحب تر اوسه پورې د اجارې بیان وشو فاسده صحیحه ټولې بیان شوې. اوس راته د دې خبرې بیان کوي کشري عاقدین اجاره ختمول غواړي یک طرفه نو ختمولی شي کنه. اصل حکم دا دی چې نشي ختمولی. ها کټیم پوره شو بس خپل ختمیږي یا عذر پېښ شو عاقدینو کې چاته به ختمولی شي یا خياري خیره چې لکه دومره ټیم کې ختمولی به شم دبر الله خیر سره بورورو راضي یا عذر دا دی لکه خپل اوله مسلې چې کوم بیان کړي نو دا د وخت شي وتا مددي مجيب نکور بکری ونیولو او بدی کور کې عیب ودا عیب چې وسیدلې بګینه شوم نو ما ته حق شته چې اول ورځ وته وي ما چې لکه زه اجاره ختمو مزه کدي کې ما ته وسیدل مشکل دی. اگر چې اصل دا چې ترڅو وخت نه پوره شوی یک طرف څو کې اجاره ختمولې نشي خو غیب پکې را لې شي ختمولې با جوړین وي پتو ګورئ. ومن استاجر څوک چې به اجاره ونی سیدارن کور فوجد بها عيبا عيب بکی ومندي لکه چترا غرزیدلې وغیرہ څه عیب نو څنګه عیب بیان وکا دا سیاب یضر چې ضرر ورکی به سکناتا وسیدو تضرر ورکی سړی بګینه شي وسیدلې نو حکم ادار فلو الفسخ فسخ کول شي لازمه بینه د کوي کول شي. سوال عقد شوی منس کې څنګه ختمي تاسو متلنګ متوجي شي څنګه چې مبیا باندې قبضه نه شي او مبیا کې مشتری عیب ویني نو ویلې شي ښا چې نه قبضه کومه تا کوم صورت کې چې قبضه نه شي لکه چې مبیا قبضه وشي او به پکې عیب وي به ال ختمول شي بیا چې مقابل راضي او یا د قاضي یا قضا د قاضي ورې سینې شي کولای او مخکوي به یواتو کې خو بیا تم شوی دا خو چې قبضه نه شي ما بار بار ویلی چې په خيار شرط او خيار روایت کې پس د قبضینم عقد نه تام ویلی موخه تفرق صفقي په باب کې مساله کې او په خيار یاب کې ما ویل کې قبضه نه شي نه د تام خو کوي شي به تام دي تاسو پیږئ نه دا قبل القبضه چې په مبیا کې پیدا شي معنی ور قیاس ته لکه قبل القضاء څه مطلب راشه وس دنه ما کور نیولې دي او زه به یو ورځ وسیدل ما باقي یو کم دیر شورز نه مسیدلې نو داغه منفعت لنه دی موجود شوی نو ګویا داغه منفعت ما لنه دی قبضه کړي نو مبیا نه د قبضه شوی پوه نه شولې به وس داغه منفعت ما قبضه کړي دا د شول چې می ولیدل لکه مبیا کې چې قبل القبضه وي نو اگر چې مقابل نه راضي ختم ولای شمه وته ګورئ ځکه مقود لای چې دغه منافع دي وانها ود منافع چې توجد شيئا فشيئا دا خلق لګ موجوديږي فکان هذا عيبا حادثا دا عیب مندل یورز دو پس یا په ول ورځ باندې دا داسې دی لکه چې عیب نه وراله قبل القبض قبضین مخکی فيوجب الخيار نو ثابتي خيار اگر که مقابل نوی راضي لکه په بیا کوم دا کارو ثم قبل القبض کا ثم المستاجر اذا استوفى المنفعه تاسو لګو غوري څومره ټیم چې وسیدلې دي هغه قریب ور کوي ښا او کنه پورا موده سره دی به وسیدل واپس نه کړو به ټوله ور کوي کنه دې مطلب دا دی چې په برازي دي لکه څنګه چې مشتری په برازي ټول قیمت په ورکول سمن په ورکول لازمي بيو کنه کما ثم المستاجر چې کرایدار اذا استوفى المنفعه كمنفعت حاصل کی پکې اوسي کی سره دی عیب نو بس فقط رضی بالعیب دا راضي دی په عیب فيلزمون بدمان لازمي کی جميع والمبدل طول اجرت کما فی البیع لک ببای کی کما بیا معنی راضی شي مشتری نو ټول سمن به ور کوي وان فعل ها یو خسته مزیدار خبر ورته کوي او دا منګه په بای کې ویلی و بار نم ویلی و کما بیا کې دی بای ورته وی واپس کې څل راشه چې دایب دلل کما او لری کې ورلبه مبي واپس کولې شي ندلته مرترای شي لکه څه چل کور کې دا کار وران دی وته مستری را ولې سیټي کې نو حق د واپسې ختم ما جاز له عذرن بطل بزواله باعث ماده د کم کار چې د عذر د وجه نه جایز واپسی عذر ختم واپسیم ختم وګوره وان فعل المواجر کچریو کی موجر مالک هغه کار ازال به العيب چې په دغه فعل باندې ځای لیکي عیب فلا خيار للمستاجر
لزوال سببه سبب لاړې نو. وإن خربت الدار وانقطع شرب الضياء او دې کوان دي او انقطع الماء عن الرحى انفسخت الاجاره. دغه صورتونه دي ښه په شی مستاجره کې عیب را لیدل سي عیب شي مستاجر منفعت نشو حاصلولې نو کولی شي چې یک طرفه اجاره ختم کی. مخکې یو قاعده کلیه ویله اوس په راځه پوه شئ لکه دنه ما کور بکرینی ولې د راو ورځېدلو زمکه مې بکرینی ولې د اوبه باندې شولې زمکه نه راځي جرند مې بکرینی ولې د جرند له اوبه نه راځي. دا وزر دی په ټولو سرتونو کې زې اجاره یک طرفه ختمولې شي. و اذا خربت الدار کله چې خراب شي کور راو ورځيږي مثلا او انقطع یا کټ شي شرب الضياع اغه نمبر وارد اوبو دزمکی او انقطع الماء يوبكت شان الرحاد جران دينا انفسخت اجاره فسخه لان المعقود عليه چې قد فات معقود عليه هغه منفعت حاصله ولو فوت شو چې فوت شو نو سړی اجرت پڅ حاصله لنډه دا مبيه چې هلاکه شي به ختميږي. معقود عليه چې فوت شي نو عقد اجاره تشوله فوت شوله یو را اداره چې عقد اجاره فوت شو بل را اداره فوت لانه ده لا باقی ده که فوت کوي فوت کولی شي ما لا دا پته لګي بوې شوي کنه. یو را اداره کوم چې ذکر کړل چې خود به خود فوت شو لکه مو به چې علاقه شي. دوی را اداره چې خود به خود نه ده فوت که فوت کوي ختمولې شي لکه مو به کې چې براشي اول صورت څو لکه مو به چې هلاکه ده بل صورت لکه مو به کې چې هي بنو بیان ده ختمه که ختمولې شي. ګوره لأن المعقود عليه چې لقد فات فوت شولا دا اوله خبره کوي لکه مبيه چې هلاک شي. وهي المنافع المخصوصه خاص منافع قبل القبض ختم شو فشابه دا داسې شو لکه فوت د مبيعي قبل القبض دغه شان موت د غلامي مستاجر ما دنه غلام پکرینی ولې غلام مړ شو نقد اجاره خود به خود ختمه شو کنه زمون ختمولو ته هیڅ ضرورت نشته ختمه بس. ومن اصحابنا زمون د اصحابنا دوی مرای ذکر کوي شمس الائمه سرخسینا لك سرخسی رحمه الله من قال اغد سوق دی وی چې ان العقد لا ينفسخ عقد فسخ نشو عقد فسخ کیږي نه عقد فسخ کیږي ځکه منافع بالکل نه دي ختم کا لان المنافع قد فاتت على وجه ځکه منافع فوت دي په داسې طریقه فوت دي چې واپس راتلی شي کنه څنګه راتلی شي سړی ولا کور جوړ کی او په تجاری کی پټی تجرن دي على وجه په داسې طریقه ختم دی یو تصور او دوه چې متصور دی و بسی ممکنه ده فاشبه الاباق في البيع. دې مثال شو لکه بده باندې ما غلام خرڅ کو غلام وتختیدلو نه بیان ده ختمه که ختمه ولې شي ځکه ممکنه ده چې زبیا واپس را نافذه کما کنه څنګه غیب لري کملان شم غلام منی سم متوالی کما به. وان محمد د دې دویمه د پاره دلیل موريها دویم رائے د پاره چې ختمه نه ده که ختمه ولې شي. هغه کې امام محمد رحم الله فرمایي کدا مالک کور جوړ کی کنه نو نه مالک کولی شي چې اجاره ختمه کی او نه مستاجر کولی شي کرایدار چې ختمه کی نو معلومیږي ختمه نه و چې ختمه وي ساقط لا يعود 50 ماده ده کما ان الموضوع لا يعود ساقط شي خو جو بر ساقط شي به نه راځي معلومیږي ساقط لا نه دی البته په محل د سقوط کې د ساقط ولې شي دا راځي هراي ده او عن محمد پوه شوي پی ختم عقد ختم نه دی که ختمه ولې شي. ان الاجر چې لو بنا کچره دا بنا جوړ کې لیس للمستاجر مستاجر ته حق نشته يمتنع چې منه کی چې بس دی وس نه قبل ما ختم ولا للاجر اجر تم د حق نشته چې تعالی وس نه در کوما. وهذا د امام محمد رحم الله دا خبره دا نست منه دا غره تر بنست على انه دا اجاره چې لم ينفسخ فسخ نه ده لكنه يفسخ البته مستحقه د دې چې فسخ شي. ولو انقطع ماء الرحى تاسو ګورئ که په سموده کې اوبه د ژرندې باندې وي پڅ دسی به وره کوک ژرنده میتینولې ونه ژرنده خو د بار خپل کمره می کې خېلې می کنه او به باندې شولې نو موږ مسله مخ کې وکړه د مالک اجرت حق نه جوړيږي. اوس دا وی تفصیل کوي کچره دا کما کوټه ده د ژرندې نه علاوه نور څه فائدې وا نو اقا فائدې دي تیوالي او دغه اجرت دی ورکی او کنه بس په اجاره ختم کی په اجرت حق نه جوړيږي د سیوايه.
به ووري کچری دې کمرې بل څه فایده و داغي اجرت حق د مالک جوړیږي او قبل فایده نه و به بيخي د اجرت حق نه جوړیږي ولو انقطع ما الرحا کچری بند شي وبد جرندي والبيت وكمر مما غوي ينتفع به چې نه په باغي حاصله ولې شي نه په داغي حاصله دلې شي لغیر الطحن جرندي نه دورونه علاوه فعليه بدغ مستاجر من لازم ده من الاجر اجرت بحصته دي سي وجه لانه جزء من المعقود عليه ذکر کوټي نه منفعت حاصل ول د مقود عليه او جزء ته نو پاغي کی جرندم او د نور فیدی من بس یو نشه بل خوشی کنه داغي کړی دی ورکی لانه جزء د کوټي نه بل پیدا حاصل ول دا جزء د کوټي د مجموعه مقود عليه منافعونه قال قدرت مولا فرمایي و اذا مات برو ګره لك احد المتعاقدين کې یوم الاجاره ختمه اجاره څه شوله یاد ساتي خدي اجاره د ختمېدلو صورتونو شروع شو اوس په شمار کوم مؤجر مل شو کوم مستاجر مل شو اجیر مل شو کوم مستاجر مل شو اجاره ختمه ولي اذا مات احد المتعاقدين کله چې احد المتعاقدين کې وفات شو خو یو قید ولګوي اجاره ځان لکړي دغه عقد اجاره ځان لکړي دا وفات شو وقد عقد الاجاره حال دا چې اجاره کړي وزان لا ان فسخت الاجاره اجاره ختمه وجه اجاره منګه اوس باقی پریدو توجه او مستاجر مړوي نو عقد کړي د مستاجر منافع حاصلې بل څوک او کمالک مړوي څوي نو به عقد یو کړي او اجرت بل حق جوړيږي د ورثو دا خو نه کیږي وای لانه لو بقي العقد كشريقه باقي بادشي تسير المنفعه دا منفعت ګرځي کم منفعت کم چې مملوکه منفعت دي دا عقد د وجنا هغه ګرځي له د ګرځي او الاجره المملوكه له لغير العاقل اچھا جی نو کچری دا مستاجر ملشي کنه نو منفعت ځان لا اخیسته دی او حاصلې وارث او کمالک ملشي اجرت ځان له حق دی او حاصلې وارث دا حسین ده څوي لانه لو بقي العقد عقد باقي وسادنه توس ګورغه تسير المنفعت نګرزي منفعت المملوكه له كم چې ملک د مستاجر یو او الاجره المملوكه یا اجرت چې مملوک له د مالک د موجر د اجیر لغیر العقد نو منفعت مملوکت عقد چو اجرت مملوکت عقد چو لغیر عقد د بار ګرځي او څنګه عجیب خبره خدا ده مستحقه بالعقد د حال کې چې عقد د وجنه ګوره عقد د وجنه نه به توري میراث وغیرہ شي حواله وغیرہ ابيله مسله ده یعنی عقد اجاره په وجه باندې کار یو منفعت یو د پر واجب شوی دی او اصلي بل کس دا ویني شي کېدل لانه ينتقل بالموت ذکر دا شو لأن الذي شيء بسلی کلی به هغه شی چې پریدي مړې نه هم منتقل کیږي د موت په وجه چاته وارث ته نه منفعت خود ته پاتې نشو یا اجرت تغت عقد ته پاتې نشو وذلك لا يجوز او دا نه جایز کار اي سيروره المنفعه المملوكه یا اجرت مملوکه لغیر العقد حال كونها مستحقه بالعقد تزوغري چې اجرت واجبه د مالک یا منفعت اجرت مملوکه د مالک یا منفعت مملوکه د مستاجر دا دي د عقد د وجنه غیر لو ګرځي دا نشي کېدلی د عقد د وجنه یادو مخه هجی ها وین قد حال غیره بل چې د بار عقد کړي نو به نه فسخ کیږي ځکه چا خوشتره کنه اخو شروع کې هم دغه لپاره منفعت مملوک ګرځولې یا د موجر د طرف بچي شروع کې اجرت مملوکه هم دا موکل ګرځولې لکه وکیل له یا وسید یا متولی د وقف د شی بکری ورکو یا بکری ونی ول مل شو نو سبا کنه کې وکیل مل شو که وسی مل شو که متولی مل شو تاسو پیږي زره د وکیل جوړ شو او د بار مې کور بکری ونی او زمل شو معنی بکنه زه د مړې ما خوشتا یا زه وسی جوړ شو د ماشوم دغه بار مې کور بکری ونی یا د ماشوم کور مې چل بکری ورکو زمل شو مې دي کنه یا د جمعات متولی د مدرسې متولی د عیسی ای بکری ورکړای ونی ولا کمل شو دا مړ دي لین اعدام ما اشرنا الیه من المعنى زګه دې کې نشته هغه شی چې موږ ته اشاره وکړه من المعنى یعنی معنا غمانه نشته معنا
عقد د وجه نه چا دپاره کوم شی واجب شوی وي هغه د غیر دپاره وګرځي پکې نشته بلکې عقد د وجه نه چا دپاره واجب شوی و هغه لا موجود دی هغه دپاره وسم د هغه موکل دی هغه موسی دی هغه جومات مدرسه ده پوهېږئ پې که نه البته نن سبا فقها په دې فتوا ورکوي توجه جي چې که سړی مړ شي که نه عقیدیانو کې هم اجاره نه ختمیږي خاص کر چې تصریح شوي خو هم دلته ذکر شوله او که نه شوي دلالتن داسې چې هلکه زه مړ شم زما دا بچي به پکې اوسېږي چې ځان لم دا کور نیسم او بچو له مې هم نیولی دی حق تصریح وشي چې صرف تا ته دی نو اوس بیا ټیک ده بیا ختمیږي ښه قال ويصح شرط الخيار في الإجارة خجي دا خبر راته بیانوي چې په اجاره کې موجر یا مستاجر ځان دپاره خیاري شرط دي 3 ورځو پورې نه جایز ده دا نه زه کور به کري نیسم نه زه ورته وایم چې هلکه ما ته به 3 ورځې پورې خیار وي که خوښ مې نه شو واپس کوم به هغه وایي کور به کري در کومه 3 ورځې پورې درته اختیار دی 3 ورځې پورې راته اختیار دی که خوښه مې نه شوه نو واپس کوم به درنه احناف وایي دواړه ټیک دي ورمن او امام شافعي رحمه الله وایي دواړه نه دي صحیح نه خیاري شرط صحیح خیاري شرط نه موجر له صحیح دی چې ځان لیک دی او نه مستاجر له صحیح دی وګورئ ته ويصح شرط الخيار وسيد شرط خيار في الإجارة بإجارة کی دواړو دپاره وقال امام شافعي رحمه الله فرمایي لا يصح دلیل دا غدا دی تاسو وګورئ هلکه چې کله په خیار شرط سره سړی عقد ختموي نو فسخه به کوي فسخه دې ته وایي چې مکمل مبیعه بایي ته واپس کړي او بایي داسې وکړي چې بس مبیعه بیخي ورنه کړي دغې ته وایي که نه راځئ ورله دا دلته نه کېږي که چېرې ما دپاره خیار زه مستاجر یم نو ما 2 ورځې 3 ورځې تېرې کړلې او اوس وایم چې نه مې د خوښ کور درواله نو ما دا کم منفعت حاصل کړی دی دا واپس کولی شم فسخه خو دې ته وایي دا واپس کړم او که هغه دپاره خیار دی نو هغه ما ته وایي تر څو چې موږ ویلي وو ښه د بایي خیار موجود وي بیا د بایي د ملک نه وځي که نه نو که چېرې د هغه خیار وي موجر نو ګویا داسې ووایه چې عقد لا نشته دی نو چې هغه بیا 3 ورځې پس وایي چې بس زه جایز کومه نو دا څو ورځې کوم منفعت تېر شوی دی هغه ماته سپارلی شي هغه تېر شوی دی او که ختمو نو هغه واپسې نه کېږي لنډه دا ده که خیار شرط لګو با مستاجر لئ که موجر لئ نو د خیار نه بس چې کوم کار دی فسخ هغه نه متحقق کېږي واوره لأن المستأجر مستاجر چې کرایهدار لا يمكنه ممکن نه ده دته رد المعقود علیه چې کوم شي عقد شوی واپسې کي بکماله مکمل توګه باندې لو کان الخيار له که چېرې خیار مستاجر لو وجه دا ده که 2 ورځې 3 ورځې پکې اوسېدلی دی هغه خو فوت شوي لفوات بعضه ځکه بعد معقود علیه فوت شوي ده الټی که بس ولو کان للمواجر او که چېرې دا خیار مالک له مالک له موجر له نو فلا يمكنه التسليم دا پورا معقود علیه نشي سپارلی یار پورا معقود علیه که دا یې نافظوي 2 ورځې 3 ورځې بس نو هغه 2 3 ورځې چې تېرې شوي د هغې به څه کوو فلا يمكنه کملی نو ممکن نه ده د تسلیم ایضا علی الکمال مکمل وکل ذلك هر یو چې دی یمنع الخیار دا منع کوي په دې دواړو کې یعنی معقود علیه پورا نه واپس کول او پورا نسپارل د موجر د طرفه هر یو خيار لره منی کوي ولنا موږ د بار دلیل لا دي انه عقد اجاره تاسو ګورئ به د عقد اجاره چې دا د عقد معامله د نکاح نه ده د عقد معامله ده او عقد معامله هم داسې معامله ده چې په مجلس کې د عوضین او قبضم نه ده ضروري لکه په بیا سرب کې چې ضروري یا د عوض واحد قبضه ضروري لکه بیا سلام کې د رأس المال نو الته کې خيار یو دواړه کې نه صحیح کیږي ځکه خيار مقصد بدای چې ملک نشته دی پینه نو قبضه هم ختم شي ځکه خيار د وجه نه قبضه په مجلس کې ختميږي د سی وایه بس نو دواړه کې خيار نو صحیح دلته چون کې دغه شان شرط شته دی نه چې مجلس کې به قبضه کې نو خيار څه نقصان هم نه راولي نو مقتضی مشتری د خيار عقد معاوضه ده معنی هم نشته د خيار لکه څنګه چې صرفو شوبل بیا سلام پر اصل مال کېو بس جایز به نو مقتضی شته او معنی نشته
انه عقد معامله دا مقتضی دی کنه لا يستحق القبض فيه واجبی نه قبضه پدې کې فی المجلس بمجلس کې چلاس فلاس به وتقبضه ورکه فجاز اشتراط الخيار فيه نو جائز دی واجب نه قبضه مجلس کې لکه څنګه چې صرف رسول مال د سلام کې وا لہذا فجاز اشتراط الخيار فيه جائز دی شرط خيار فيه ب اجاره کې عقد اجاره کې کل بای لکه بای کې جایز خيار بای تم صحیح مشتری تم صحیح ثالث تم صحیح دواړو تم صحیح څلور صورت نیو ویلیمو والجامع بینهما کنو بای معنی څنګه ور قیاس کې وای بای کې خيار بای ته مشتری ته ثالث ته دواړو ته د دې باري چی حاجت پوره شي حاجت ادارې صحیح نه پويږي لګي ټیس کې سوچ فکر پکې وکي دسی وایا دغه حاجت پچا کېم دی اجاره کې نو بای د کم څه د وجه نه جا په بای کې چې څه د وجه نه خيار جایز واخو اجاره کې مشته دی کنه دفع حاجت والجامع بینهما جامع علت مشترکه بما بین دی اجاره او بای کې دفع حاجت دی وفوات بعض المعقود له في الاجاره لا يمنع الرد بخير لا يتصل کو امام شافعي رحم الله سویلو چې مثلا زب کې ورځ دوه ورځې اوسېدلم به خيار شرط مالزه اجاره ختمو ما نو دا څو ورځې منفعت ما غیس دا واپس کولای شمه یعنی فسخ خو دې ته وی چې پوره معقود لې او فشدل د معقود لې چې سما حاصله کړي دا خونه واپس کیږي سوال دا کړو کنه من جواب کوو نو د خيار عیب کې څه وته کچري بکور کې دکان کې عیب وروته نو کولای شي مستاجر چې واپس کی ویاو حالتم سوال لې وی یو ورځ دوی چې استعمال کړي غي سره څه خيار عیب کې هم حکم دی چې پوره مو بیا بسواري دلته خو استعمال کړي غي سره څه نو هغه راته وسوي کنه څنګه جواب وکړو موږ ته دې جواب وکړو چې دواړو کې سټ شي دې جواب وکړو هغه د زموږ په علاقه کې خلکو دا دغه کول جمعیت والا د شي نه جوړ کوي څو ته ورکون سازي نه د 500 شوی و 500 اوټونه زموږ مولا صاحب چې د 25,000 علي د سوال دا و چې دا زیتی روم سازي د کم طرف وشول و دې غټه لانجه جوړه ده او موږ چې په کم طرف کې په وای اعتراض کوو تاسو جال سازي کړی ده نو ما ته ویل څه کار دی ستا علاقه کې څو پولینګ سټیشن ویل دومره څومره وټه مخېستې قومي اسمبلی کې مجموعي دور 400 کو 500 یاد کو رکن سازي کې څومره کسان رکن سازي کړی ده هغه تقریبا 2000 پورې رسیدل سوال دار دا نور د کم طرف رال اول زه به د دواړو جواب وکم ستاسو جواب شي او ما هم دغه خبره ده دلته هغه دا چې موږ په کور کې د شل کس درخې مې چې هغه د پی ټی آی والدي خدا رکن سازي کې دا نوم او پیسې جمع کول ثواب غني خالی ثواب د پاره ډکې اته وټ د پاره تعالی وټ درکې رکن سازي خود څه شوی دا شی ورکړې خزونه ډکې کړې خزونه ډکه پیسې داخلي کې نو مولي کې پیسې داخلي کې نو مولي کې هر چکلی کې ګرځا ثواب دې وکړه کې چاندا چې جمعات لګي ها په دې طریقې شوی لہذا د ذکر کوم د جواب کوم چې ستام دی او زمام دی بس غره کېنه وګوره دلته د امام شافعي رحم الله تعالی راز ستام جواب کوو زمونږ د باره مې نو وکشي دا کومه قاعده چې د کله فسخ کیږي پوره معقود له به واپس کې دا هغه ځای کې چې پوره معقود له واپس کېدل ممکن وی لکه بابا کې لکه بو هلته کیږي او کله چې پوره معقود له واپس کول نه ممکن نو چې څومره د دومره واپس کم کافی ده کنه څنګه دی التکلیف بقدر لا تکلیف الا بالعسر الطاعه بقدر الطاقه طاقت موافق طاعتینو منل خو چې څومره دي طاقتي څومره چې ممکن یې هغه کوا وګورئ د لکشان وهذا لان رد الكل وبسيط طول کول ممکنه ده به یقین به اجاره کې نو بس فیشترط فيه دونها نو شرط شلو بابا کی الته کېدل دونها نه په اجاره کې ولهذا دغه وجد يجبر المستاجر ورکنا جبر بکی کې به مستاجر معنی علی القبض اذا سلم کشری خيار شرط موجرته او درې ورځې پسې ویل لکه د اجازه صحیح کومه جایز کومه مستاجر دانش ویل چې نه منم ولی د درې ورځې چې منفعت معنی دی حاصل کړي فی غل کې نه والا تولی خيار شرط معنی ولا کې راضي کېدلی وس پدیم راضي شه نکاح ته راضي وي د نور قصو ته هم راضي وس وګورئ ولهذا دغه وجد جبر بکیږي په مستاجر باندې چې قبضه کا واستغه کور دکان دا کله اذا سلم المؤجر مواجر کله چې مواجر
مالک ورته سپاري بعد مضي بعد المده سره د دین چې بعضی موده یو ورځ دوه ورځې دوه نیمې ورځې خو شاتې شي. قال قدري مولا فرمای وتفسخ الاجاره بالاعذار عندنا الک باب قائم او باب فسخ الاجاره. دا جایز د چې اجاره په منځ د عقد کې فسخ شي ممکن ده کېدې شي خو سوال دار کله جواب چې کله عذر پیک شي مالک ته پیک شولو مستاجر ته پیک شولو اجیر ته پیک شولو مستاجر ته پیک شولو تاسو په خبره پوه شولې سمویل چې اجاره کال د بار شوی د مش پسې فسخه کولې شي خو چې عذر پیک شي وسوال دار عذر څه دی غیر بار قاعده کچري اجاره کې باقی پاتې کېدلو په صورت کې پاکدین کې چاته داسې ضرر او چا غزرر تقاضا عقد نه کوله نه دا عذر د اجاره په ختمه ولې شي څه ویل کچري پاک د اجاره کې باقی پاتې کېدلو کې عقدین کې یو ته یا دوړو ته داسې ضرر شي عقد مقتضی نه وو عقد نه علاوه ته ضرر تللو کې شرع عقد اجاره باقی ساتي به ختمه ولې شي دا عذر دی اوس پوه نه شو وای امراتها وتفسخ الاجاره فسخ کیږي اجاره بالاعذار عندنا زمن په ځواني امام شافعي رحم الله وای صرف په باندې فسخ کولای شي په نور باندې نه لا تفسخ الا بالعيب صرف په وجه داغه بنسباني لان المنافع عنده بمنزله الاعيان حتى يجوز العقد عليها فاشبه البيع هغه وای کنه دا موږ بار ویل چې امام شافعي رحم الله بنسباني منافع په شان د شادي عین دي او عین کې فسخ اله ممکن ای چې ټول عین باقی وي او کلک شنینم خراب کم شوی به فسخ کولای شي به رجوع بالنقصان کې نور څه نشي کولای دلته هم چې ته ورځ به وسیدلې او سیمنس کې ختمه نه شي کولای وګورئ لأن المنافع منافع شرعين دغه بنسبانه بمنزله الاعيان د اعيان په منزله دي حتى يجوز العقد تر دې چې جائز دی عقد علیها په منافع باندې لکه څنګه چې بیان جایزي بس مشابه شو د بیع سره فكما ان البيع لا يفسخ الا بالعيب لکه بیع کې دا کار دی مولوی صاحب د سی په طرز معنی وای چې بیع صرف په فسخ کول شي بل عذر معنی نشي دا پوره خبره ما چې کوم وختي تعبیر وکړ ټیک نه دی لګو کې دی وتا هغه چې یو بیر بیع وشي او مبيع کې عیب وی هټیک د بیع ختمول شي بعد القبضه مقابل رضیه د قاضي قضایي او قبل القبضه بغیر د دین هم کول شي مخکې تیر شوی دا خو کشری عیب نه مبيع کې نسو کول شي چې قالا یک طرف وکي بیع فسخ کې کول شي دوړو رضا ضروری ده دلته مراشه دلته چې کله وزر د عیب هټیک د کنو دام د بیع بشان د یک طرفه څو ختمولې نشي کار څو وزر راځي مشتری مو بیا واخستله وسه په کار نه ده نه کولای شي باید ته وي اوس والز ما په کار نه ده دغه شان دلتم چې اجاره کې عذر مستاجر تراله اوس دکان نیولې ضرورت یې نشته وته کور نیولې بل کور ته چاسي ورکو نه نشي بس کولای وي پوه شوي کنه به دغه شان مسله شو کا ورنه موږ د بار دلیل لري ان المنافع غیر مقبوضه تاسو غوړي موږ څه جواب کوو بای موږ بار وایو د منافع د بای په بای باندې مقیاس کوه بای کې هو مبیا باندې قبضه وشي باقاعده او منافع باندې قبضه چې څومره حاصله څومره کیږي باقی لا نه حاصل کنه توجه او چې کله مبیا دي قبضه نه کړي او بای کې مبیا دي قبضه نه کړي او په مبیا کې براشي نو یک طرفه ختمول شي مبختي ویل ځکه بای عقد تام نه دی چې په مبیا باندې قبضه نه شي او مبیا کې ویني یا به براشي د قبضه نه مخ کې نو بای یک طرفه ختمول شي کنه دلتم د کم منفعت چلانه دي حاصل شوه هغه نه دي قبضه شوه کنه چې نه دي قبضه شوه نو کته ته عذر پېښ شوه مې براله نو ختمول شي سوي منافع چې غیر مقبوضه دي وي المعقود عليها موقود عليهم دغه منافع دي نو فصار العذر في الاجاره نو عذر به اجاره کې سو زمراله دا داسې دی لکه چې قبل القبض راشي په بای کې فتنفسخ به نو فسخ کیږي به اجاره په دغه عذر باندې دل معنا یجمعهما ځکه معنا چې د علت هغه اجاره او بای دوړو ته شامل ده څنګه چې د عیب د وجنه قبل القبض بای ختمول شي دغه شان د عذر د وجنه قبل القبض المنافع اجاره ختمول شي یو شان شو او عجز العقد اصل کې علت دار علت او عجز العقد عن المذي خبر ما وختي کړي وخه عقد چې ګرک په مبيع کې قبل القبض عیب وروتلو نو کچري د مشتری مبيع قبضه کوي ضرر ورته ده کنه ده
نو کولی شي چې فسخ کی دغه شان عذر رااله په شی مستاجره کې ولا منفعت نه قبضه شوه نو ختمولی شي وجه کچري مبيع قبضه کې بې دلال شي سره د عیب نور ته ضرر دی او داسې ضرر دی چې قد تقاضا نه کوي او دلته کسره د عذر د اجاره قائم وساتي نو داسې ضرر دی چې ورته عقد تقاضا نه کوي لنډه دا هغه د فسخ علت د دوړو یو دی که مشتری قبضه کوي په عیب جنم مبيع باندې مشتری ته ضرر دی به الفاظ دیگر کا عقد جاری ساتي ورته ضرر دی د غشان اجاره کیم کا مستاجر یا مؤجر قد جاری ساتي ګوره اول عجز هغه عجز العقد هغه عجز د عقد دی ان المضي في موجبه عاجز د دینه چې د عقد جاری چې لال شي په موجب د عقد اند شي جاری وساتي نو الا بتحمل ضرر زائد ها یو صورت کې ورته صحیح ده چې برداشت کوي بضرر داسې ضرر چې زائد دی ولم يستحق به واجب هم نه دی د عقد د وجنه وهذا هو معنى العذر عندنا ګوریندا خبره ده د عذر معنی هم دغه چې داسې ضرر عقد ته پیش راځي چې عقد تقاضا نه کوي او هو کمن مثال یصوره یو سری حداد نیول په خوا به د حداد څو د وسپنو څو ته وي حداد ته لوهار د بر خلکو غاخونه مستل چا غاخ کې وداړو یو سری حداد ته ویل چې په دې غاخ جامه معنی مدل ډیر لوي باسا اچ ولراله درد خشوي نو عذر ده که اجاره وس ختم کی نو که غاخ د وستو کوم مجرد وغه حق نه جوړی عذر شو یو مثال طباخی نیولې والا که واده مې دی راشه روټي بخه کا ترګاری بخه کا الته ور سره خزي خوله وکړله خړه خوري کینه والا بس بغریب روټي د سر بارکه یا تاسو ګورئ وهو كمان استاجر يوسلين ولي حداد ليقلع چوباس ضرسه جامد د جامع غاخ د لوجع به لوجد درد نبدي غاخ فسكن الوجه ودرد خشو او استاجر الطباخ ولي وليطبخ چبوخ كده د بارت عام د وليمي فاختلعت منه خلد د سره وکړنو بس تفسخ الاجاره تفسخ مجهول وايکا بس خکولې بشي اجاره تاسو کې تفسخ لیکل لګا سيدة لأن في المضي عليه زكا تلل بعقد إجارة باندي ضرر راجي بكي إلزام ضرر زائد لازم رضي وضرر زائد ضرر دي لم يستحق بالعقد واجب ندي باقد داسي ضرر دي والمثال اشتري وياو وكذا من استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه یو سړي دکان په بازار کې ونی ولو چې تجارت به کې کوم دنه ما دکان ونیو او بس یو دم او کال لپاره مې ونیو د مېشت دا کړی دا یو دم غریب شو ټول روپۍ لاړې تجارت نشم کوله نه کوس دغه شان اجاره پاتې نه ما تاسو ضرر راځي قریب ته شور کوم ختمولې شم وكذا من استاجر دکان ونیو په بازار کې لیت تجر فيه تجارت بکیو کی فذهب ليتجر فذهب ماله مال الى الشمان هلاك شي وكذا بالمثال اذا اجر د تواړه د مال دکان په غری راکو کال لپاره لس کال لپاره خدا مفلس شو قرضونه براله او نور هیڅ نشته سوا د دې نه چې دکان خرڅ کی دې صورت کې وزر د ماته ویلې شي عرب زایجره به ختم کو دکان خرڅومه او پیسې ربانی دي او کله سونه کم zarar ربانی راځي څه zarar ویغه قرضداري چې می دي کنه قرض خواغان هغه می قید کوي په قاضي باندې اسی zarar راکې وګورئ وکذا اذا اجر دکان یو سره به اجاره ورکی دکان یا کور ثم افلس او به مفلس شي ولزمته ديون بلازم شي لا يقدر على قضائها چې قادر نه پاده کول الا بثمن ما مگر سمن هغه معنی قرض ادا کول شي اجره مگر په سمن داغه دکان او کور معنی کمی چې اجرت ورکړي فسخ القاضي العقد الکدل توي قاضي باقت ختمي خپل نه ختميږي رس راځي خپل ختميږي ګوري وباع في الدين او دا دکان بوله خرڅ کی بقرض کی وجداد لان في الجريه کچری دا اجاره جاری وساتو کچری جریان وشي په موجب دا قدمانی لان في الجريه زکا په جریان د موجب دا قد کې الزام ضرر زائد لازمي کې زائد ضرر لم يستحق بالعقد چې هغه واجب شوی په عقد نه ضرر دا معنی وکړه محکم ویلو او زر معنی وایما هو الحبس قید کیږي خلک به قرض غواړي نه به ورکه یو قانون داري چې ترڅو واضح شوی نه چې روپۍ ور سره نشته ترغه به قید کو کتاب واده بالقاضي کې ویلو یادم شي کنه او رهن کوم دا مسله کم دی کده لانه قد لا يصدق
ډیر کړه د تصدیق نه کیږي چې ما الله سره نشته غریب چغي وایي چې نشته هغه وایي شته قاضي صاحب قید کا نو قاضي به قید کی حتی چې ورته علم راشي کوي نو راوړې مې نشته لہذا پرې دی تصدیق نه کیږي بعد میں مال باندې اخر نور مال باندې تصدیق نه کیږي ثم قوله فسخ القاضي قدري ملاوي القاضي به فسخ کې دي سی ویل کنه راځي فسخ القاضي العقد اشاره دي کی اشاره ده الى انه يفتقر قاضي دا فسخ عقد بمحتاج الى قضاء القاضي ده الى انه يفتقر دا عقد چې چاته چوزر ده دا به محتاج بوي فیصله د قاضي ته بنقض کې فسخه کې عقد ختمول کې دغه شان مسله امام محمد په زیادات کې ذکر کړی وا کذا ذکر دغه شان خبر ذکر کړی دا امام محمد رحم الله په زیادات کې فی عذر الدین د دین په عذر کې البته په جامع صغیر کې دا سلی کلی دي چې قاضي قضا ته ضرورت نشته وقال امام محمد په جامع صغیر کې ذکر کړی دي وكل ما ذكرنا طول هغه چې موږ ذکر کړو ان وزر چې هغه وزر دی نو فإن الاجاره فيه تنتقض اجاره بکی ماتيږي خپل خود به خدا وګورئ وهذا يدل دلالت کوي على انه لا يحتاج فيه چې احتیاج نشته بده کې الى قضاء القاضي وجد د ولي صبر وګورئ همون بار ویلا شکل مبیه کې پیدا شي قبل القبض نو بغیر د رضا د بایعنا او بغیر د قضا د قاضینا مشتری کولی شي عقد ختم کی د سیده کنه او کله چې عذر راشي او منفعت کم نه دی حاصل شوی خو نه دی قبضه شوی کنه نه دی قبضه شوی د مکه شان دی بغیر د قضا د قاضینا او بغیر د قضا د بغیر د رضا د موجر نه ختمول شي دی وجه دا ده وګورئ وجه ان هذا بمنزله العيب دا په منزله د عیب د قبل القبض فی المبیع چې مبیع کې عیب راشي د قبضه نه مخکې علامه مره مخکې تیر شو فیتفرد العقد لهذا عقد بزان لې په فسخ باندې ځان لې کول شي د رضا په مقابل رضا نه د ضروري او وجد زیادات د قول چې قاضي به فیصله کوي دا ویلو کنه تاسو لګورئ اصل کې اجاره عذر د وجه نه فسخ کول شي کنه د کې ائمه اختلاف د امام شافعي رحم الله صحیح نه غني صحیح شو د وجنه قاضي د فیصله وکي چې ځکه قاضي چې فیصله وکي شی مستحکم شي نه دا غو هم کې سن ز خیال وساتل شي ټیک د ټیک نو خو بس قاضي فیصله وکړو وسو کو یار وګورئ وجد اول دار انه فصل مجتهد فيه دا داسې مسله د چې اجتهادي مسله د اختلاف شوی فيه بدی فصل کې بدی مسله کې فلا بد من الزام القاضي نو به ضروری ده چې قاضي د طرف کې الزام راشي د فسخ ومنهم چا په کې تطبیق کړي کنه تاسو لګورئ چې عذر ظاهر او عذر څو غاخ کې در ختم دا شنور عذرونه لیکلي دي یک نمبر شی ده کنه د ماشوم ختله کومه باورچی راغوخته ریاله کراشه یا ډاکټر راغوخته ختنه وکا هغه مړ شو دغه شان خلع علیکم صورت دې راخذي نو کداغه شان شی عذر ظاهر بس بغیر د قضاء قاضي نه وي کو عذر پټو پته نه لګیدله سفر لذي کنه بزي هغه کې به چي قاضي فیصله ومنهم من وفق توفيق کړي تطبیق کړي فقال وي ان كان العذر ظاهرا لكره لا يحتاج الى القضاء ببك احتياج قضاء نشتا وان كانوا كشر دا عذر غير ظاهرين كدين لكدين ويحتاج احتياج الى القضاء لظهور العذر دي برا عذر خو ظاهر شي کنه نو قاضي فیصله بوجا وان استاجر دابه ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر تاسو وګورئ مددنا سواری په کری ونی ولا پلانکی زده به زما دومره وکړی ول ټیک د به ما ته عذر را لې نظم اورکی کا بس به ختم ولې شمه یا ټیکسی والا د ما سره شکور ته میرا وستلو یا مې ورسره خبر وکړه سباز ما ساقط شو پلانکی زل وځو دومره قریب در کوم به سبال وته ویل چاله کمر راځه ما ته عذر دی ټیک ده وګورئ ومن استاجر سوچونی سي دبا ليسافر عليها چې سفر باغیو کې ثم بدا له من السفر به ظاهر شدته لاندې لیکلي ثم بدا کې فاعل څوک دی ثم بدا له صلاح خلاف ما قصده دغه فاعل له حسب دی فهو عذر ده عذر ده لانه لو مضى
عذر ولې د حق قاعده به بیانې د عذر هغه معنی بیانې لانه لو مضى على موجب العقد کچری دا تیر شي کدا جاری شي پاتې شي په تقاضی دا قد يلزمه ضرر لازمیږي ورته ضرر زائد لانه ربما ډیر کرتی دا به حج لذي حج لا او قافله به تلی ای وخت به تیر شوی او یا به دې د بار به سواری باندې زی چې غریم لورشم قرضه واله مبه تخپل قرضه خوا ته راوړي نو څه کوي چې به لاړ شلته چګر لهونه دي لانه ربما يذهب دا بزيد حج د بار فذهب وقت به تیر شوی به څه کوي او لطلب بغریمه دې د بار چې خپل مدیون طلب کم فحضر به حاضر شوی او یا به تجارت د باره سواری نیولی فافتقر غریب شوی وي وان بدل المکاری فليس ذلك بعذر او کړي دي حیوان والا و د پاره عذر پېښ شو جی ما ته عذر دے زنه زما سړی راته عذر دے نو دا سفر والا مسله ده کنه سفر عذر د سره خبر وکړه د ماته ول جی سفر باندې زما عذر سنه حیوان نشم درکوله سواری بدا څه عذر نه دی کنه بل شاګر لدی ورکی چیرته به مزدوري اغله دی ورکی ویږي وإن بدا كشري ظاهر شي مكاري دبارة سفر ولا وزر فليس ذلك بعذر لأنه يمكنه زك ممكن ددت أيقعد تشكيني ويبعث الدواب على يد تلميذه أولي دغ الدابة پلاس تخبل شاگر يا د أجير كمزدوري ولو مرض المواجر ها كدا مريض شلو دا مريض شو نو د سفر بشان مسله دام د قياس تقاضا دا کوي چې شاګر لدی ورکی کنه خو راجح او مفتابی رائے دا کدا مریض شو ما ته عزت سره غاړه نشم متل خپل نشم تل ډرایوینګ نشم کوله دغه دابه د سره نشم متل لهذا اجاره ختمو نیکا امام کرخی رحم الله رائے دا مفتابی د چې ختمول شي وجه ابل رائے والوی نشه ختمول شاګر لدی ورکی کنه بلکې دا دواړو سره ولګو خدواړو سره د دې سره مخک سره وینا کنه شاګر چې ته دغه شان خیال ساتي په गाड़ी باندې په دابې باندې خیال ساتي هغه یو ځنه پردي गाड़ी وي خلک وي پردي गाड़ी تیز دي څنګه ها تاسو د اوس انسان د شي څه کړی دی ګوره ولو مریض صحیح وي ولو مریض المؤجر کچري مریض شي مالک فقاده او کینی فقد الجواب دقه جواب دی على روایت الاصل دار مبسوط روایت دی وذكر الكرخي امام کرخی رحم الله ذکر کړي چې دا عذر دی لانه لا يعرى عن ضرر ځکه خالقي کې ضرر نه فيدفع عنه دا ضرر بددنه د فشین د ضرورت د وجنه دون الاختيار البته مخ کې کنه د اختیار په صورت کې دا د مرض خبره کې اختیار غنه اختیار څه مطلب السفر ولا مساله خو سفر دې مزه کنه پتن لګي پوه شوي کنه ومن اجر عبدا ثم باعه فليس بعذر دمته غلام را کړو بکری کال لپاره او مې شپه خرڅ کړلو او ما ته وی اجاره ختمو ځکه چې خرڅ کړې مې ده زه ته هم دا عذر نه دی کینه زمون سره عملګری دی غزکریا مولوی سی وې د غلو بچیا نه غلو بچیا کینه فقلاره ځکه دلته ته صرف نه فنحاس دته ګټه ستانه فوت کیږي ګټه یاد ساتي ګټه فوت کېدل ضرر نه دی لاندې حشکه د ضرر زبردست تعریف کړي ګټه فوت کېدل ضرر خبره کو نور وګورئ ومن اجر څوک چې به اجاره ونیسي ورکی عبد خپل غلام چاته ثم باعه او به خرڅ کی فليس بعذر دا خرڅول عذر نه دی لانه لا يلزمه الضرر دته ضرر نه راځي بالمذي کشریدا لال شي په موجب دا قد باندې عقد د پریدي وانما يفوته الاسترباح فوت کیږي د صرف او صرف ګټه وانه امر زائد او دا ګټه امر زائد دی تاسو لاندې د حشي تراشي دغه کسته خبرې لیکلې ده كشف هذه المسألة موقوف على معرفة المنفعة والضرر فنقول منفعت وليكي لذت وما يتوصل به إليها واغشيت چغي من سل لذت ترسي او ضرر وليكي درد او كم شي باندې درد ترسي غيتا وس منفعت د شخص لذت شو دا د بفعل حاصليږي په وسیله باندې حجي هر چا عدم حصول منفعت ده عدم حصول منفعت دا ضرر نه ده دغه څه درد ته ملاويږي یا وسیله د درد ده کادم حصول منفعت ضروري به همغه الریډي ټول پټول په ضرر کې مونږ ته منفعتونه نه حاصلېږي ډېر شي هر کس هر وخت په ضرر کې دي
ور سبق نه ورida منفعت دی فوت شو د ضرر کې دی تاسو پیږي کنه نو ګټه کېدل نه ضرر غونه دی نه خو زائد منفعت دی که حاصل شو منفعت دی که حاصل نشو ضرر غونه دی کنه پوه شئ په انور خو